Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuzkaru fi zati wan nuri wa sanillahi wa qala rabbukum wa salika fi zati lillahi wa zakara zata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuzkaru fi zati wan nu'ud wa asamillahi ta'ala. इमाम बुखारी अलैहि रहमत चूंकि अल्लाह में रुबान दे पार सिफात जिक्र कई कि अल्लाह पाक सिफात दो किस्म दी सिफात ज़ातिया और सिफात सिफतिया मुज़ात और सिफात अल्लाह में रुबान दे पारा शुतले मिन जुमलत अगीन मा युज़करु फी ज़ाति यानी माना था कि अल्लाह बांधी इतलाक द ज़ात कीगी लगता है कि अल्लाह ज़ात या वे ज़ातुल्लाह मजदी इतलाक पर अल्लाह बांधी जायज़ दे व असामी अल्लाह और अल्लाह जो नमून ज़िक्र लका खालिक मालिक समी और बसीर और दरमियान के दे वन नूत नूत जमा द नाक था और नाक सिफत हुई वो तुमरा फर्क दे कि द सिफत इतलाक आम दे पर हर चीज बांधी की पर खिलाफ द नात ना कि इतलाक पार से बांधे न की जमंगा उम्दतुल कारी द इमाम बुखारी पर इस्तिलाह द खफकान इजहार करे ले और अगवी चे नातुल्लाह दीप दे नूत पदे सिफात जिक्र करे हुए दा खबर बद अदब हुआ जुमा यूज करो फिजाती व सिफात वासामिल्लाह ताला और बागीबानी द हुबैब रजी अल्लाह अन्हु कौल जिक्र कई फज़ालिक फी ज़ातिल इलाह तो फज़कर ज़ात भी इसमिही यानी हाथ हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु द अल्लाह इसम अवागी सरा ज़ातुम जिक्र का न चिसंगा द बाकी सिफात इतलाक पर ज़ात रब्बानी कीगी तो ज़ात इतलाक पर अल्लाह बानी जायज़ है जी لبني زهرة وكان الناس بأبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم حبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث بس ذكر مختصرة خبر شو لس کسان لے گلو بیا پناہ وقت غر لے پاسا سو شہیدان شو ٹک شو دو کسان دوی اسیران کر پای کے آتے حبیب الطلا دا بندو لیورزی دا قتل و نو استعارا چلو دا استعارا منها موسى يستحد بهم استعارا منها موسى استعارا کوئی وقت دی زنانینا استرا لی یستحد بها چی صفائی کو لخفلا زیر ناب فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوهم قال حبيب ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله بمسرحه وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوسان سلم ممزع فقره ابن الحارث فأخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا یعنی کله چې دې شهید کړي شو نو نبی علیہ السلام ته ویل شو چې حضرت حبیب شهید شو مقصد د حبیب پاشارو کې وذالک فی ذات الإله راغلی چلو باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه مقصد دې باب د امام بخاری الله له صفات ذاتی ذکر کړي او من جمله د صفاتنا اطلاق د نفس په ذات تبارک تعالی باندې چې الله په قران کې خپل ځان لا په خپل صفاتو کې نفس ذکر کړ دې لکه يحذركم الله نفسه یا كتب على نفس الرحمن واستناتك لنفسي او مراد دلته کې د نفسنا ذات تبارک تعالی دی اکتعلم ما فی نفسی اے فی ذاتی تعلم ما فی نفسی نفس ولا عالم ما فی نفسک اے فی ذاتک او یا اے فی بواطنک او دلته شاہ سے ترجمہ ټول مزدار او خدیجه کې جما اشکتا شاہ سے علم خلی علم خدیجه کې او ذکر لکی لا عالم ما فی غیبک نو شاہ سے معنی کولا عالم تعلم ما فی نفسی تو میری اندر والی بات جانتا ہے میں تیری اندر والی بات نہیں جانتا
تا زما پزړه کې چې دي نو ته پوهیږي تا چې کومه خبرې پټې کړې دي موږ نه موږ ته پته نشته جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد غير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المدح من الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العافيه وهو وضع معنى موضوع چې سب دنیا کې کی هغه الله لیکلی دي ولوح محفوظ کې محفوظ کې خدي دي. ان احمد استغفر غزالي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. نو بعض خلک وی چې دا نفس اطلاق په الله باندې کیږي او دلته مشاکلتن راغلی او قصه خبره ده چې قران کې ویلي دي نو منګه مسله غدا چې په دې صفاتو کې تفویض الله دی ځکه چې دې صفاتو کې به هغه احتمالات او تاویلات نه جنگي چې کوم دلالت کوي په سبانی جسم باندې ځکه چې الله په نزي مکان دی نزي جسم دے تعلم ما فی نفسی اے فی ذاتی جی. او کې دې ما یادې په یو ډله کې نو ذکرتو فی ملئن خیر من زپدا سي ډله کې یادوم خیر من هو چغد دینه بهتر ده چې د فرشتو جماعت وان تقرب الی بشبر کې دې ماته دې زواله حاصلې په مقدار د یو لیش نو تقربت الی زراعا نو زورت دغی سلور چند مخی کېږم ورته امراتنا قربت دی ما یلیق بشانی تعالی او سوګي قرب د رحمت دی اج قرب د رحمت شي نو تعویل ته ولاړ شي اج قرب دی وما یلیق بی لا جسم ولا جوهر لا جرم لربی لا ثانی لا ثالث لا شریک تعالی جی. باندې ته تاسو څه ته کولا شوې ده تاسو کولا شو چلو جی شکر اتفاق راغی. باب قوله تعالی كل شيء خالق الا وجهه. ګوره امام بخاری دا باب راوړي مقصد البخاری اثبات اطلاق الشيء على الله تعالی چې دا شی اطلاق په ذات طرف باندې کیږي ځکه چې شی په معنا د موجودن سره ده او ذات تبارک تعالی کو واجب الوجود موجود دے لہذا د شی اطلاق په الله کیږي نو الله له صفات ته شی ثابت کړي جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. باب قوله بس كل شيء هالك الا وجه هم د شی اطلاق شو په قران کې ذات باری تعالی باندې هم د وجهو د اطلاق په ذات باری تعالی شو وجهو او د وجه لفظي معنی خو مواجهه ده مخ دی لیکن الله ته چې نسبت وکړي نو ما یلیق بشانی تعالی ٹھیک نو کنه اے انکار هم نکو اثبات علی جهت التمثيل والتشبيه هم نکو کہ انکار کے نو د معطلو مسلک ثابتيږي او کہ اثبات تشبیه کے نو مشبہ مسلک ثابتيږي ٹھیک ہے نو لا قدر ولا جبر نو لہذا من بو له وجه ولاک وجوهنا بس خلاص جی. باب قوله ولتصنع على عيني تقرض وقوله تجد باعيننا. گورا لتصنع على عيني اس امام بخاری د صفاتو د باری تعالی نه ذکر کړي چې الله باندې صفات د عین اطلاق په الله باندې کیږي او د عین د الله د صفاتو نه ده. اوس عین خستر کی ته وي استاد علماء لیکل دي چې اطلاق د عین په ذات طرف باندې جائز ده لیکن څنګه بلا تشبیه الخلق چې مخلوق سره به تشبیه نه ورکړي ځکه د انسان عین دا آله جارحه مخلوقه ده
او د الله عین ما یلیق بشانه تعالی ٹھیک شو او بعض علماوی چې دلته کې تعویل دی نو تعویل څه دی هر هغه افعال چې دغه اطلاق په صفاتو د خلق راځي او کله چې دغه نسبت باری تعالی ته کیږي نو مراد د نتیجه وي نو د عین نتیجه سره نگرانی کول عین نتیجه حفاظت کول اکه زم کوتا د قلم ته ګورا ځانه چې بس نه ورته ګورا په نگرانی کو چې تو پټ لګي تو کیوں نہ تختی سو کے مات لگی چلو وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بعاور واشار بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كانه عينه عنبة صافية. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا قدر سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا انذر قومه الاعور الكذاب انه الا انذر قومه الاعور الكذاب. کم چې پیغمبر راغله دنیا ته د کانیا دروغجن نه خلق يرولی دي هغه دجال دی. وان ربكم ليس بعاور مكتوب بين عينيه كافر باب قوله وهو الله الخالق البارئ المصور. بیان د اثبات د صفات ذاتیه د الله الخالق البارئ المصور. خالق معنی دا نفسي نشنه یو شی موجود کول، الباری هغه ذات چې تقدیر کوونکې د چاوي، المصور دغه مطابق صورت ورکوي. اوس انسان نو پیدا کړو خالق شو، الباری نه مراد دغه هغه شکل او دغه هغه اعضاء دغه د جوړونکې، المصور او فوټو او تصویر خسته جوړونکې. جی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وعيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيرز عن ابي سعيد الخدري في غزوة بني المستلم انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامة. وقال مجاهد عنه قد سالت ابا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقة الا الله خالقها. باب قول الله لما خلقت بيدي. اذكر لما خلقت بيدي معنا الله ویلو چې ابلیس تا تاول سیده او نکړه شخصیت تا چې ما په خپل الله سن پیدا کړ. اذكر اثبات د صفت د ید لفظ الله چې الله له صفت ید شته او اطلاق د صفت ید په ذات طرف باندې صحیح دی چې قران کړی دی، لیکن نه هغه ید چې کوم ید د مخلوق دی، دغه چې ید د مخلوق او آله د زهم ده، آله د کسب ده. الله می ربان لا لو یدن دی خلاک ید المخلوقات. او کله تعویلم کیږي او شیخ القران علی الغفران بوي چې دې کې تعویل مضر دی، دغه چې یدیا تسنیه د ید ده نو معنی بشي خلقت بيدیا چې ته ما خو په دوه قدرتونو پیدا کړې. نو لازم بشي ذات باری تعالی لپاره تعدد د قدرتونو په دې لپاره دا معنی مناسبه ده. نو ته خلقت بيدیا چې ما په خپل لاسونو پیدا کړې، ما یلی په بشانه تعالی. جی اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم ما، بس اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم ما، مار کے خواندیم فراموش کردیم الا حدیث یار کا تکرار میں کنے. وبه قال حدثنا معاذ بن فضلة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا جمع بکرش مؤمنان پرز د قیامت او دی بیا تنگ او پریشان شي نو اخر به وي چې لکه راځي ځان ته شفاعت وګورو او د حدیث شفاعت ته او ان شاء الله تکړه شمه شاء الله حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم ما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك بيده ثابت او حدیث مخکې وایي امام بخاری مثال دی.
وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئة الذي أصاب ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول الله بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقولون لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي أصابها ولكن خطاياه أخبلها خلاف ولا كارنا ولكن يأتوا موسى عبدنا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصابه ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن يأتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيه فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقلت سمع وسلطت واشفعت شفا فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخل من الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقلت سمع وسلطت واشفعت شفا فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخل من الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقلت تسمع واشفعت شفا وسلت فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخل من الجنة ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. وبه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله الملأ لا يغيظ بس يد الله ثابت کړ دک دې الله سنا چې څنګه د شان مطابق دي لا يغيظها نکمي دي ډکوالی لرا نفقه خرج کول صحاء الليل والنهار جاری کول ور کول د دې خزانو پرز شپه دي. وقال ارايتم ما انفق منفقه سمره الله خرج کړی دی او خرج کړي د وخت د پیدایش د اسمان نظم کنا فانه دی انفاق دی خرج لم يغز ما في يدي ما شاء الله درت په لاس چې سو نه هیڅ شی نه د کم کړي سبحان الله. وقال عسول الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع دي کتکای مخلوق برکای مخلوق سمان 40 عزت چازل غریب کای مالدار کای وجنی ژوندې کای ټول دي عزت او ذلت ټول پکې داخل زیاتوال عزت کموال ټول پکې داخل. چلو وبه قال حدثني محمد بن مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبض الارض يوم القيامه ويأتي السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك. وقال عمر بن حمزه سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورواه سعيد عن مالك. وقال ابو اليمن اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض. وبه قال حدثنا مسلم سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك فصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ. فقط دا زید ته پیغمبر علی ذات اسمه کې ته شعر زید پیغمبر علی السلام تعجبن دی یو یا زید د نبی علی السلام سرورن دی ځکه دغه مسله قرانم ذکر کړی دا والسماوات مطویات بیمینه قران ذکر دی نبی علی السلام ذکر کړو او چونکی چې عالم د کتاب ذکر کړ حضرت او خندل معنا سرورن وتاییدا وتصدیقا جی. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك وانا الملك. فرايت النبي صلى الله
الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا وجه منظر کنا الله اکبر الله د قدرت سمره لوی جلالت دا پورا کائنات ازو فهم چې الله په دې دنیا کې د خپل د قدرت نظاری خودلی دي اجازهونو ته کوره دا اجازهونو اوس پکې خاطر اجازهونو دي 600 کسان 800 کسان پکې راځي درې منزل جاز دی نو چې دا 600 کسان 600 بکسي شو او بعضی سره دوی نو 1200 بکسي شو بیا دې دمر مخلوق قانون پکې وي بیا دې دمر مخلوق سلجاتم پکې وي او د جاز خپل وزن او په دې اواز تاسو رواني الله اکبر چې سره عقل حیرانی لګته چې ناسي اډو پویږي نه چې څه روان دي دام الله پاک سره دغه طاقت څنګه چې هغه ټینګ کړي کړي دا قلم سو نشي ټینګ کړي ول ارضین الله اسمن څه مشکل دي وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وارد قاتب المغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غير مصافح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبن من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بدن ولا أحد أحب إليه الحزر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا عذر في جنة ما في وقت الجي من الله ومن ذلك وعده الله الجنة. وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك لا شخص أغير من الله باب قل أي شيء أكبر وردا مسألة بديواني پیچیدگی ده امام بخاری باب اخده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله چتلا باندې اطلاق د شخص کې دی شو کړي شي کې دی زکه چې دا شخص د شخوص نه دی او شخوص رفع ته وي یو شی کتن برکی په برازي کتکیږي برکیږي تشخص فی الابصار چې برکیږي نو شخوص خود رفع نه دی آیت د شخص اطلاق په ذات تباری تعالی څه حیثیت لري دویمه دا ده چې د شخص اطلاق دا د صفاتو د اجسام نه ده شخص زی جسم ته وي او الله خو تعالی موږ وایو ټول دنیا وایي چې الله جسم نه دی بیا د شخص اطلاق پس څنګه وشو نو بعض علما وایي چې دا شخص په معنا د ذات دی او چې څنګه د ذات اطلاق په ذات طرف کې دی شي نو د شخص اطلاق هم په ذات طرف کې دی شي دیم قول دا دی چې حدیث کې شخص راغی دا شخص د من المتشابهات دی جاء فی الحدیث ولا نعلم بمعاله ولا نعلم بتفسیره بس نحن نقرأ ونسمع لا شخص اغیر من الله بس دین مزید دی که منگا کتا دخل نکو دا من المتشابهات شو ٹھیک شو دریم خبره ستاسو دی حاشی ذکر کړی دا چې دا حدیث کې چې کوم شخص راغل دی دی حدیث کې دا عبید الله ابن عمر روایت دی او دا عبید الله سے په دې روایت کې چې کوم کې لا شخص اغیر من الله ذکر دی د په دې کې منفرد دی او دغه کیفیت انفرادی دی ٹھیک شو د دې پکې منفرد دی چې دې منفرد شو د دې مطابق څو موجوده نه دی بس مخکې دا باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال كل شيء هالك إلا وجهه دا بیا مخکې ذکر کوي جواز د اطلاق د شی په ذات تبارک تعالی لأن الشيء يقال لكل موجود والله موجود کنا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب أي شيء أكبر شهادة جی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معك من القران شيء قال نعم سوره كذا وسوره كذا بس یعنی اطلاق د شی په ذات طرف مشو اطلاق د شی په قران مشو السور سماها باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم وقال ابو العاليه استوى الى السماء ارتفع وكان عرشه على الماء عرش درب په وبو دی وهو رب العرش العظيم
وقال ابو العالیہ استوى الى السماء ارتفع فسواهن اي خلقهن. په دې باب کې امام بخاری صفات رب العالمین ذکر کړي. هغه صفاتو کې سری یو رب العرش العظیم کان عرش علی الماء، الله خاوند عرش دی، خاوند عرش دی او دغه عرش په وبو دی. نو عرش د باری تعالی خود اسمانونو لوی دی او دا کرسی هر څه لوی دی او وجود د کرسی چې کوم دی په مقابل د عرش په شان د کړي د ګوتمه پیژنې ګوتنا ټیک شو علماء کرام صلاح عمر دا د سنش د متشابهات نشو جی نور راوي جی. وقال ابو العالية استوى الى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش على العرش. وقال ابن عباس المجيد اذكر استوى على العرش اعلى على العرش. د شیخ القران د پنځپیر رحمه الله ایمانه و ثم استوى على العرش، بیا غالب شو پرش باندې مناسب د خپل شان. دا ترجمه غالب شو پرش باندې مناسب د خپل شان. شیخ محترم بھائی استوى العرش، استوى العرش اختیارات کو سوم لیا، اختیارات واغسل پلا سخپل. دا دې معنا بیا وی کم ځای کې قران استوا ذکر کی معنی پخپل شته دي. استوى العرش یغشی الليل، استوى العرش یعلم ما یلج، کنه نور پسې خامخ ذکر کی. انور استوا هغه استوا نه ده لکه ته وای چې کا استوا ملک ارسه علی السریر او ما ترمذی کې درته ویلو چې کوم تاسو دوه ځله خلاص کړم. ها نو هلته چې تا ویلو خیر یې لکه دا خلاصي بس ټول یو شی ټول یو علم سند کافی دی وای سند کافی هغه سند کافی دی. بابا راغلم سره کې دغه چلاس بابا خبر ما ته کوله یمنګه ورستو ته لاړو انو حدیث درې میاشتې پکې تیرې کړې چې حدیث باغی وي نو ما په تزونه شروع کړ. آی په حدیث ما په تر کومه داسې نه دي داسې پکاو ستاته توجی داسې داسې پکاو پیوره ځکینول ما ته چې تاسو زره دورا کړې یما دورا حدیث نه دا کړې په پټاو ما سوزل دې کړې کنه نو ما ته چې ما مدورن دا کړې په بس تاسو اجازه حدیث واته ملاو شو زب نظر څنګه و نه ما پریشان کړ په مخه د خلاص پوجو کنه نجات او خدای شان دې چې شي له خدای په علم څنګه ور کړ دې چې تو ورته چته دې ته کوته نه کنه ته کومه مسلې باندې چې پاس شروع ک بیا بس کینا دا ولي سي د افغانستاني دی او دا فارسی خو دوی خپل ژبه ده که زه ناسم یو شری مصنوی راوړل او دغه خطبه ډیره مشکله ده واقعي مشکله پیدا سراوه په ماته دا خطبه وایا اته ماته وخت نشته یما زړه کې وی چې دا کتاب د دمر مغلق کتاب دی وسنګ وي نو بیا یو چې ما ته ویل غوانه بیا لکه تاسو مدرس مسجد خلقو ته کتابونه وینځو دروي سره یم کنه نو بیا وی زوا شابه کم دی نه وای په زو څه ناشته ay بسم الله الرحمن الرحیم ما خویا کنه عملی سے غلطه پته به وای زبر د غلطي وباسم نو زه خدای نه چې تاسو ټول کتاب یم ته وای چې څو پانی وای زه د غلطي وباسم ایجی دا مې راته نور څه نه په دغه شروع چې تابع دي الله صلی الله تعالی کړی او خسته خطبه ورته ویل تشریح ورته چې تلار شي حیران بشه ته ته شو ده پیرا ته نه پیری دې منسوب غره نستا پیری کامل راخه اوسه خیال نه ورته اخیره ټوپه چې لره کړه کنه بس دا پوښتنه چې پیری دې کامل شو اوسه پوښ مولانا صاحب انو استوى على العرش
ما یلیق بشان الله تعالی. بس هغه امام مالک خبره ورتول نه بهتره ده. الاستواء معلوم دی والکیفیت مجهول دی والایمان به واجب دی والسؤال عنه بدعت دی. بس خلاص خبره شو. وقال ابن عباس المجيد والكريم والودود الحبيب. آیو مسئلہ وا دلته یو شیخ الحدیث صاحب بیا خو زمان مرید شیو بیا بخاری باندې لیکلو ماته تقریر را لګلو بارا شیخ الحدیث صاحب نو اوس مړ دی نو په ما رد کو په درس کې وتا سوې چې استاد غلام حبیب دی. نو حبیب خود پیغمبر صفت دی او غلام په معنا د عبد دی. دغه په خپل نوم شرکی د تاسو چې شرک او بدعت کې طبيب هر طبيب د چاته راغی او په خپل نوم مشرکان دی لیکن عبد الحبیب دی. مازګر مرګی راغونګا یو کې ترجمه کوله دواره تو کې خدای پاک مال کال توفیق ترجمه راکړي تل خفاز نه یاره انو منګو مازګر ترجمه کو ډیر مزدار ذوق په جمعات په ډګر ټول طالبان بناتل. ناراغه ما ته چې موږ ډیر پریشان شو موږ ما دا اعتراض وکړو او داس چلو شو ما چاوي فلان کی شو حدیث وي ما شو الحدث وي وجي شو الحديث ما یاد په دې کې پورا نه پوهیږم چې شو الحدث نمای روان له بخاری شریف دا شی خبره کته بخاری کې دی الحبیب الودود او ودود د خدای صفات نزول عرش المجید هو الغفور الودود ذو العرش فعال لما يريد. ما شاء الله ما شاء الله. ناختر راغله پتا کنه ده په نشو مولانا صاحب توجه دستا نو الودود په مان سره دغه ودود د الله صفت ده او د حبیب معنی الودود. او دې کې امام بخاری فرمایل قال ابن عباس المجید الکریم والودود الحبیب. فما تازه د منډې نه ناشولتی سے ودی ځکه منډولي او منډه خدای سي چې بعض وخت بیا سره مطالعه نه کوي او سره سماعت ته وګوري. زه خپل شیخ غلام الله خان رحم الله تا دعاګانې کوم ځکه چې ما یې څو وخت ډیر تیر کړی دی او خدمتونه مور ډیر کړی دي او ما غي نزدې سوال واستې دي. ما ته وی تاسو د زړه خبره کوم ځکه زما زړه ته ډیر نږدې او صرف بسم الله الرحمن الرحیم کې چې درس کوي نو دا دغه څه په یاد نه کې چې بسم الله ته ترجمه ده بلکې مطالعه ولا وکي او بیا ورځي هغه وجه دا چې یو بته مطمئن چې ما خو دی باندې قتل دی او دې خبره بداوي چې کدی کې تاسو وای نو بل ته نسبت وکي نو تبته نو مستثنا او بیا یو جمله ویل تاسو طالبان نه کنه بیا په دې راځي استاد په سر پټ کیوي او دا د تر تازه به خپلان بدن چاپیری او مبارک بادیانی به پوښو کنه نو استاد علماء او دا استادانو خبر یاد کړي کې ډېر لوی خیر وي تیار به درسگاہ ته ځي ذکر چې آپ کے سامنے سب کدو کریلے نہیں بیٹھے ہوتے بڑے بڑے اہل علم و ذوق والے بیٹھے ہوتے ہیں. خبر یاد شو دا دانه چې تا ټول کدوان ناشتي کریلې کدوان ناشتي پکې متعلق کولو والا خلقي اپوي والا خلقي او دا زموږه تجربه ده بعض خلک سره خپل یو نسبت برحال ساتلو د پاره درسونو تعزلی چې یو نسبت دي زما چې فلان کې استاد سره زما نسبت دي ما دغه قرآن اوریدلی ما دغه حدیث اوریدلی ورنه د حدیث حق ادا کولی شي دغه پانه موږ ورکا یو نیم میاشت کې نن په 2 ورځې کې وایو او تینه زیاتم سره ویل شي دا نه چې نشي ویل خدا خو تاسو می خبر وکړه کنه په دې باندې چې ګوره خپل طالب با سپک نه غني چې دا ماته کدوان ناشتي کدو کړي شیخ الفاظ کدو کړي نه کنه کدو کړي مت سمجھو ان میں بڑے بڑے افلاطون ہوتے ہیں. يقال حميد مجيد كانه فاعل من ماجد ومحمود من حمدان.
جی دا مجید په وزن فاعل دی او دا مشتق د ماجدون نه دی ماجد معنا برکتی بزرگ یعنی لوی شان والا جی او محمود مشتق د حمیده نه دی خاوند د لوی صفات جی وفي قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين عن قال اني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فاعطنا فاعطنا يعني تعذير خمول ډیر راکړي خو جیب لم سره کنه فدخل الناس من اهل اليمن فقالوا اقبلوا البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا جئناك لنتفقه في الدين تعال راغلی چې موږ دین کې دین باندې پوهه جی ولنسالك عن اول هذا الامر دا دنیا کې اول څه پیدا شوی دي او موږ بل بخاری کې بد الخلق په ابتدا کې دا خبره ویلو جی قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء ذكر الله المحفوظ جی ثم اتاني رجل فقال يا عمران ادركنا كذا فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا ترى ينقطع دونها وايم الله لوددت انها سلام محفوظ څنګه ګل او زماو د ایب مز کې چې دې برېخنا راغله دمر لري لاړه جی وفي قال حدثنا ايوب بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام قال حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يمين الله ملأ لا تغيظها نفقه صحاء الليل والنهار ارايتم ما انفق من خلق السماوات والارض فانه لم ينقص ما في يمينه وعرش على الماء وبيده الاخرى الفيض او القبض يرفع ويقبض. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن النسين قال جاء زيد بن حارثه يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتب هذه الايه. قال وكانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن اهاليكن زوجكن اهاليكن تستاسو نکاحونه استاسو پلارانو او رونو خاندانونو تړلې دي. وزوجني الله من فوق سبع سماوات او زما نکاح په اسمانو شوی ځکه چې الله زوجنا کها کنه جی. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شان زينب وزيد بن حارثه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى دویشتم د ثلاثیات د امام بخاری نه او په دې باندې اختتام د ثلاثیات وشو جی. قال حدثنا عيسى بن طحمان قال سمعت انس بن مالك يقول نزلت آية الحجاب في زينب. سره بخاری شروع کین نو یاره دا غټ سلی کړی یو ملي سه بخاری تاسو اول بخاری کی شاید ویل را انا ما ته وی ټلیفون کوي وای دغه دا خبر تاسو نه کوم غو چاته وای نه ما وای سدي یاره بخاری خو له ما خو دی بخاری کې دی مین مې کې دا بربر کوم ټکی لیکلی دا څه مطلب دی دا مې کې لیکلی کنه دا څه مطلب دی مې مطالعه وکول غواړم ما ته په دې نشته اېدا کنه پټاو مګرا زه په جنجال کې اخته یم کنه نمای دا غوتا د ګوره قرات خي کنه چې دا قرات ته دا قرات ته دا قرات دا خیال دی نو بر کله چې کتاب سره شروع کړي د ثلاثیات څه مطلب یې او ثلاثی څه ته وایي اوس خو تاسو داسې واقف شوي کنه لکه دا کور میرمن چې پر کور په ګټ پوي دا اخري د باید د ثلاثیات نشو او په دې کې بقول د مولا زکریا علیه رحمت په 20 کې د امام بخاری استادان حنفیان دي اوئی میں ان دو کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے دلیل سے پوری تحقیق حاصل نہیں ہے امید ہے کہ وہ بھی امام بخاری کے استاد احناف ہی ہوں بے خلل جی. فأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفطر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن
أن يدخله الجنة كهاجر في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس لذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الله الله سمر لوی دنیا د سره ایرانی کنه د اسمان ته وګوره بیا غي پسې بیا بل دمر دنګ بیا بل دمر دنګ بیا بل دمر دنګ بیا بل دمر دنګ وفوق عرش الرحمن. الله اکبر الله اکبر. او کله کله دا تصوف خشه دی غوتا زو نه منه کنه او کله کله زه سوچ کوم کنه یو ځل یو علاقې ته لاړو هغه علاقې کې مونږه تقریبا 2 غنټه په میرو روانو اډو خلاصې ته نه مې د خدای دنیا ته وګوره او دا هوتل ته ده ارجدي د نبي دې ځنه چې 14 غنټو کې امریکای ته سړی راشي جنگي جاز چې دې ځنه 15 منټو کې د کراچۍ ته بیا هم دانه چې دنیا په دې خلاص شو. یا الله پاک ستاسو په لوی دنیا سبحان جی. وبه قال حدثنا يحيى بن وفوق عرش الرحمن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وهو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها في السجود وكأنها قد قيل لها يرجع من حيث جئت فصله من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. وبه قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن سباق أن زيد بن ثابت حدثه التهويل وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن سباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي حزيمة الأنصاري لم أجدها مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة البراءة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس بهذا وقال مع ابي خزيمة الانصاري. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن سيدنا عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسعقون يوم القيامة فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجوسون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالعرش.